اقسم ابن سیفی رضی الله عنه ته د دې آیت مبارکه د تلاوت او د اوریدو سره چې د ایمان نصیب شو. اقسم ابن سیفی رضی الله عنه دا د یوې قبیلې سردارو چې کله د نبی علیہ السلام پیغامات ورته ورسېدل او د دې نه خبر شو نو د اراده وکړله چې زه ځم او د مکې ته ځم او د نبی علیہ السلام دا پیغامات چې دی اورم د دې نه ځان له خبرو چې دی کې څومره صداقت دی څومره چې دی هغه دی کې رښتونوالی دی او که نه دا خبره دروغ ده چې په خپله ځان خبره کړم. نو وایي د معاشرې د قوم خلکو ورته وایي چې ګوره ته زموږ د قبیلې سردار یې ته مشر یې هسې نه څوک درته نقصان در ونه رسي ته مه ځه موږ به څوک لاړ شو او د دې معلومات وکړو تا به معلومات راوړو. نو هغه اقسم ابن سیفی رضی الله عنه چې دی د دوه کسان منتخب کړل چې هوښیاران هم چې د خبرې په انداز پوهېدل او هوښیارانو د خبرې نه اخذ هم کولی شو چې د خبره کې صداقت څومره دی او دې کې چې دی فریب او کذب څومره دی او بل زده کړه هم کولی شوله. نو قابل دوه کسان یې وکتل هغه د نبی علیہ السلام خدمت ته چې دی راولېږل. نبی علیہ السلام خدمت کې حاضر شو نو نبی علیہ السلام ته چې کله مخامخ شول نو دی چې دوه تپوسونه وکړه د نبی علیہ السلام په وړاندې باندې دا خبره وکړله چې موږ اقسم ابن سیفی هغه رالیږلي وو چې زموږ د قبیلې سردار دی او موږ ته ویلي دي چې تاسو د دې کس نه تپوس وکئ صرف دوه تپوسونه ته وکئ چې ومن انت وما انت ته څوک او ته څه مطلب په دې کې ته څوک مطلب نسب دې څه دی ټول نسب دې راته بیان کا او ته څه په کومه طریقې طرف ته رابلل کې اصول دې څه دي. نو نبی علیہ السلام ورته وفرمایي چې دا اولنی سوال جواب تاسو چې من انت ته څوک نو بلندو الفاظ نبی علیہ السلام صرف اکتفا وکړه چې انا محمد ابن عبد الله ز محمد صلی الله علیه وسلم زوی د عبد الله ما او چې دعوت چې وته چې تاسو کې تسي نو وته وی په چې زه د الله جل شانه وحدانیت تر تخلق راولم او د خپل رسالت تصدیق چې هغه ورته کوم او به ته د آیت مبارکه او فرمایو چې ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. دا آیت مبارکه چې ورته تلاوت کو نو دی ورته وی دا آیات راته یوزل بیا دا الفاظ راته یوزل بیا نه وي نبی رسول الله ته بیا وی سو زره ورته چې دا آیتونه بیا وي نو هغه ته یاد شو چې کله ورته یاد شو نو دی باندې لږ ډېر اثر شو لږ مطمئن شو خو خپل منځ کې مشوره وکړي چې موږ بزو خپل سردار ته دا خبره چې دی وړاندې کوو. دی چې کله د اقسم ابن سیفی خواله واپس رال نو دلته کې چې کله خبره وکړه نو هغه دې تپوس کو تاسو څه بیا موندل ویا خو ډېر ناشنا صفات هم پکې بیا موندل مونږ خو د هغه نه چې تپوس وکړو کله چې ومن انت ته څوک نو مونږ وایو چې دی اوس زموږ ته لویه شجرې نسب شروع کړي او دا به چې د خپل خاندان پوره خاندان به بیانوي وی هغه صرف په دوه لفظونو باندې اکتفا وکړه خپل ځان او د پلار نوم بیان کو او وایي چې د بهر د خلکو نه موږ تپوس وکړو نو وایي خلکو د هغوی د خاندان او د هغوی چې دی د قبیلې او د هغوی چې دی لوی لوی صفتونه کول او هغه صرف په دوه لفظونو باندې اکتفا وکړله او چې کله دې موږ د کیفیت په باره کې تپوس چې وما انت تسي نو په هغه کې بیا هغه صفات د الله وحدانیت باندې کو د آیات راته تلاوت د الفاظ راته وي چې زه دې طرف ته رابلل کوم. نو اکثر ابن سیفی ته چې تاسو الفاظ ماته واوروئ نو دا آیات مبارکه ورته تلاوت چې دا یې مونږ ته واورو. نو اکثر ابن سیفی رضی الله عنه چې کله دا آیات مبارکه واورېدو نو وی چې دا بهترینو اخلاق طرف ته چې دی رابلل کوي او چې دا کلام چې دی دا دروغ نشي کېدلی دې کلام کې چې تاثیر پروت دی نو هغه ایمان راوړو په خپل ایمان راوړو چې د خدمت کې حاضر شو ایمان راوړو او قبیله ټولو خلکو ته وی چې ګورم ایمان به اسم راوړي وای چې په دې ټیم باندې ایمان راوړي مسلمانان شي چې ګور څوک درنه مخ کې نشي مقدم شي مخ کې ایمان چې دې قبول کړي اسنه چې نور د مخ کې شو تاسو سي به رستو رواني نو مخ کې چې ایمان چې هغه قبول کړي ایمان راوړي نو ټول قوم یې قبیله چې هغه ایمان راوړي مسلمانان شو. دغه رنګه عثمان ابن مزعون رضی الله تعالی عنہ هغه په خپل فرمایي چې ما ایمان راوړو داسې پټ پټ ایمان مې راوړو خو دا ایمان مې زړه ته لا کوشي پوره نه و داسې په شک کې وپروتو ما پوره مطمئن نه ما
وی یو ورځ د نبی رسول الله خدمت کې حاضر او نبی رسول الله باندې د وحی د نازلېدو کیفیت چې هغه تاریخ شو چې دغه مختلف احوال چې هغه ذکر شوی په ځای باندې نبی رسول الله باندې د وحی کیفیت څنګه وو نو فرمایي چې کله د وحی د کیفیت راغی نو نبی رسول الله باندې ناشنا چې هغه کیفیت کله چې دا کیفیت ختم شو نبی رسول الله فرمایي چې الله جل شانه استاد فرښتہ جبرئیل علیہ السلام خدمت کې حاضر شو او دا آیت مبارکه چې هغه نازل شو دا آیت مبارکه واوریدو تلاوت کو وی چې کله ما دا آیت مبارکه واوریدو نو زما زړه د چې ایمان کو شو چې اوس چې زما زړه کې ایمان مضبوط شو چې ایمان داسې اخلاق طرف ته چې را بلل کوي داسې بهترین چې هغه اخلاق طرف ته را بلل کوي بهترین معاشري طرف ته چې را